د خور و حفصه د غیب نومو قاریه و د قرآن حافظه و او ډیره زیاته نیکه ښځه وه. کور کې ځان له یو رکوټي جومات جوړ کړی د ناستې ځای، او په هغه جومات کې به شپه ورځ ناسته وه. ماشومان به ورله راتلل او قرآن به یې زده کوه. د قرآن استاده وه. ماشومان هلکان واړه په چیني او یا چینکۍ به راتلې او قرآن به یې زده کوه. او دا به صرف د دغه جومات ګینه چې دا ځان له په کور کې کومه چبوتره جوړه کړې وه قضای حاجت له وته بس ضرورت به یې راغی هغې نه به ووته او بیا به راغله او ټوله ورځ به یې د قرآن درس و او د شپې به یې ټوله شپه خدای ته ژړل. او دومره ښکلې قاریه وه چې محمد ابن سیرین غوندې لوی سړی هغه به تې تپوس کو په قرآن کې به تې هغه تپوس کو خورې دا آیت راته ووایه. نو چې تلاوت به هم شروع کړ محمد ابن سیرین وی چې افسوس دی نو ښځه ده نو اواز یې عورت ته ګڼي چې تاسو ته ما د خپل خور قرآن اورولی نو یو وینځ دی یو وینځه الله اکبر. نو وینځې نه چا تپوس وکړو وی دا نیکه دی ډېره زیاته نیکه ده یاره وی داسې زبرګ او نیکه ښځه مې چې ته په دنیا کې نه ده لیدلې ټولو د قرآن درس کوي او ټولو تلاوت کوي. وی د شپې څه کوي یاره وی څه مسله ده چې چا نه خفه شوې ده او که څوک ترې خفه دي هل خو نه وایي خو یا چا نه خفه ده او یا ترې څوک خفه دي ولې وی چې ماسخوتن مونځ وکړي نو تر سبا مانځه پورې ټوله شپه جاړي نو پته نه لګي چې څه چل دی. ولې عام خلک ویني خو ناپوهېږي که نه پوهېږي د هغې دا خیال وکړي دا چا نه یېرېدلې ده د هغې دا خیال و چې ګنې چا جوړ وهلې پته کولې ده د هغې دا خیال و چې ګنې څوک پرې جوړ خفه دي هغه رضا کوي نور پته نه لګي خو دقه چل دی پې چې ماسخوتن لمونځ وکړي نو خدای ته په ژړا چې تر سهار مانځه پورې یو شان جاړي داسې څوک نه جاړي دی پکې څه لیدي د ژړا کې څه منتي هسې نه جاړي. نو د مارونو پریشانۍ خو مونږ ټولو ته شته که او که نوره پریشاني ني نو د قبر خو شته که نه ورځو به که نه د ځنکدن هغه د هغې نه مخکې ده او د قیامت لویه ورځ هغې پسې ده او پل د پل صراط او د پل لاندې لوی تاترین دوزخ دا ډېر لوی خطرناک سفر مونږ ته مخکې را روان دی. خدای خبر چې سا به رانه څنګه وځي پته نه لګي په اسانه به وځي که په سخته به وځي او چې د رحم فرشته به یې وباسي او که د غضب فرشته به یې وباسي او چې په کومه ورځ مونږ نه څه وځي نو چې په دغه ټیم به مونږ نه الله خوشحال یو که الله به خفه وي که دغه ټیم الله خوشحاله وي خو بیا مونږ کامیاب یو او چې په کوم ټیم زمونږ نه څه وځي په دغه ټیم الله خفه وي خو تباه شو بیا سا به رانه څنګه وځي یا خدایه ډېر ګران کار او د سا د وتو نه پس چې قبر کې به هم سالي د جنت باغچه به او که د چینجو کنده به او که د مارانو لړمانانو جاله به مسلمانانو مونږ خو ډېر په خوشحالو ورځې شپې تېرې کړې مونږ خو دنیا کې د دنیا دپاره ټول محنت وکړه خدای رحم ونه کړ مونږ خو چې سار پاسو ماښام ماسخوتنه پورې لګیا یو نو دنیا دپاره دا پټۍ دی دا ځمکه ده دا دکان دی او دا تجارت دی دا کارخانه ده دا موټر دی دا بنگله ده دا کور دی دا بچی دی دا ماشومان سکول ته بوتل غواړي دا کالج ته بوتل غواړي او چې ورته ووایې نو څوک دنیا ده نو څوک دنیا ده نو ورپسې آخرت هم شته که د دنیا نه خدای نه منې کوي خو خدای له هم لږ وخت ورکړه که ورکړه که نه خدای له په کال کې ورکړه لمونې یو 40 ورځې ورکړه یو 3 ورځې ورکړه یو شپه وله ورکړه د شپې یو ګنټه ورکړه د ورځې یو ګنټه دوه ورکړه نو بد خو مه وایه دین پسې که نه نیکبخته یوسف د دین خدمت کې هغې پسې بد مه وایه که نه ولې مستی کې بدبخته ولې ځان دې بدبخت کړی دی یا نیکبخته خدای له ولې نه راځي د خدای لارې پسې ولې خبرې کوي د دین تابعدارۍ پسې ولې خبرې کوي مستی کې او که مستی صعبه ده نوځي مستی کې قبر لوځي او قبر کې به څونه عمر بیا پته هم نه لري دلته خو د شپېته او یا دي
په قبر کې خو بیا په لکونو کلونه دي، په کروڑونو کلونه دي، په اربونو کلونه دي. او چې بیا پاسې څنګه به پاسې د انسان په شکل او که د سپي په شکل، د انسان په شکل به پاسې او که د خنزیر په شکل، او داسې به په لاخپو به ګرځي او که په سلوربولي به ګرځي، او په خوشحالی به پاسې او که نه سپېمو کې به د زنځیره چې راکاږي به دی، او په پولیس ورات به څنګه تورې وځي، او لاندې چې دا دومره تاترین دوزخ دی هغې سره به څه کوي. الله حضور پاک فرمائی لو تعلمون ما اعلمو، اے بندگانو وی کدا ما کما پویا دو دقسی پویا ستاسو راشی لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، بیا با مخندا لگئی و جلا بم دے رہی. نظمون جلا نشتا و خندا دے رہی، خاندی خوشحالی گڑیگو سندرے گناہ خدای خپا کول. اولی من سره خدای ثبت کړي، من سره خدای ښه کړي، مونږ انسانان پیدا کړو، مونږ له خپل شکلونه راکړل، مونږ مسلمانان پیدا کړو، مونږ له بچی راکړل، مونږ له عزت راکړل، مونږ له ګرمه جامې راکړې، د خپل جامې راکړې. ایسونه الله خپاو دا دی باران در باندې روان. الحمدلله انا کې ډېر خپاو الله. ولی زمونږ دا کشم نوجوان کل دا نوجوانان دا نوجوانان زمونږ بچی دي، دا کشر کل زمونږ ذخیره ده، دا نوجوان طبقه دا لکان دا زمونږ ګلونه دي، ګلونه دا رنګ شونډړاوي دي، ټول فیسبوک او ګناه خراب کړل، ټول کنزلو او په موبایل باندې ګناه او ګنده تصویرونه نه برباد کړل. دا زمونږ د لاسه کار دا موقع خو موږ ولا ورکړي، مونږ په سر لاس دیږدو کنه نو په الله خپاو. لیکن دا دې زموږ په لږه ډېره خوشحاله شو، خدای چې چا په جړا به خوشحاله شي. او څونه ښکلې بارانې روان کړي، یو شرقم نه چې تکلیف لیدله، کومه دیدار نری باران هشته ښکلې. قسم د الله په ذات چې خدای په ډېره لږه خوشحالېږي، په ډېره لږه خوشحالېږي. نو خدای ته جنا کوي، محتاج مون ټول یو، او دا عقیده ده چې زمون دا خو بټ ټول د الله په لاس کې دي. دا عقیده او یقین او ایمان دی چې تکلیف غم راولیم الله لرکیم، الله به دا الله نه نسوک راوستی شي، به دا الله نه نسوک لرکولی شي. دا عقیده ده چې زمون جن زمون عمر زمون بچی د خدای په لاس کې دي. او دا عقیده ده چې ور روان یو بس ورس جن خو تیر دی، څونه به زمونږ ژوند پاتې، زمونږ د پلاران څه شو، زمونږ نیکونه څه شو، ښکلو ښکلو سپینو ډکو والا خلک څه شو، د جرګو خلک څه شو، مالدار څه شو، غریبانان څه شو، مولیان څه شو، د جرګو سپینګري څه شو، ټول الله لاله. لږ غوندې مهرباني به کوو ښه، د شپې لږ غوندې پاسې او خپل رب ته لږ جاړئ ښه، که جلا نه دروي نو بیا نو نبی علیہ السلام فرمائی فتباکو دا قصد ځان په جړا کا، پښتانه ورته جړغونې وایي، ځان جړغونې کا، دا قصد خیر د سلګۍ وه، دا قصد ځان خدای ته په جړا کا. او چې دا خدای دا ما چې سوي دا دې مخې ته راوستل نو جړا به د خدای راولي، او په جړا خدای خوشحالېږي، الله پې خفه کېږي نه، الله پې خوشحالېږي. نو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی فویل للقاسیة قلوبهم عن ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، کم خلق چې داوی دل سخت ته او داوی دل کې د خدای ذکر ته میلان ناراضي. ذکر کوي ښا، دا ذکر لا اله الا الله، لا اله الا الله، دې سره نرميږي، ذکر سره نرميږي. دا قرآن تلاوت کوي دې سره نرميږي، او مرګ را یادوي یې سره ګرمېږي. نو چې کوم خلک د خدای د ذکر نه غافل دي او زړه سخت دي، دا خلک ویلون د دوزخ هغه کندې ته بځي، ډېر لوی افسوس دی دوی له. اوهو الله اولئک فی ضلال مبین، ګمراهۍ کې پراته دي. او کومه سترګه چې د خدای د یارې نه الله ته په جړا شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا سترګه باندې د جهنم اور حرام. او یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې و کسان به د الله
دا عرش دا سوری لاندی دا قیامت پرز. دا قیامت پرز اگا سخت تر انور نیزوار دے بختانه وای. اللہ دا عرش دا سوری لاندی بیو کسان. نو تفصیل خو پاکی جات دے خو یو اخیری وم سوک تے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. اغا سڑی کہ اس سوکم نی او دے خدای زان ترا مخ کی کہ استرگو نے اخ کے اوبے گی. اللہ را مخ کی کہ استرگو نے اخ کے اوبے گی. نو کہ دے خدای تا اجالے استرگو نے اخ کے اوبے گی. نو دے با قیامت برد دا اللہ دا عرش دا سوری لاندے بے. من دے خدای سے بے سو بخی من لکو جالا نہ رہی. من لکو جالا نہ رہی. من خدای تا جالاو نکلنا. من بدا خدای نه یراو نکلنا. من بیاسی بیسا خدای بخی. من عجزانیو کن. من کمزوریو. من بیاسی بیسا خدای بخی. دعا کی رب العالمین زمونونا نرم کے. اللہ زمون پر زمون کے خپل امینا واچے. اللہ دا جنت شوق پکے واچے. اللہ دا خپل ملاقات شوق پکے واچے. اللہ دا دوزخ یر پکے واچے. اللہ گناہ معاف کے. اللہ مونږ ډېر جزان یو. خدای ګناه معاف کړي. الله ستاسو لوی حمد او شکر دې چې دا رحم باران دې شروع کړ. خدای دې رحم وره. خدای دې رحم وره. الله د غضب د باران نه مساتر. خدای دې وطن د پاره دې اونو بوټو د پاره دې حیوانات او د انسانانو د پاره د رحمت ذریعہ وګرځي. خدای که څوک بیماران ته ول شفا ورکړي. که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي. به چا بچی نه الله بچی ولا ورکړي. به چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ولا ورکړي. کم کورونو هسپتالونو کې کم خلک ناجوړه پراته دي الله روغ صحتونه ولا ورکړي. بعضې مردگان دي وفات شوي دي. دا زمونږ د سیدو په کندي کې وحید ګل لالا وفات شوي دي. زه خو به یو درخواست وکړم د دې کلي خلک دا یو کال زما لږه ګرانه ده دلته مې هم درسي او کوړي کې مې هم درسي نو ماښام ماسخوتن راشم او چوټې کولی هم نه شم هلته هم 1500 طالبان دلته مي نو ما نه اکثر جنازې پاتې دا یو کال کې ګزاره را سره کوئ. وحید ګل لالا ته دعا وکړئ ډېر ښه انسان و خدای دې وبخي. الله دې وارثانو له صبر ورکړي. فرهاد مور مړه ده الله دې مغفرت نصیب کړي. طالب محمد کاکا اولالا وفات شوی د کاکړو د کندي الله دې دې دواړو مغفرت نصیب کړي. او زمونږ دغه سوداګرو بچي وفات شوي الله دې ولې د آخرت خوشحالۍ ورکړي او الله دې دله صبر ورکړي. نور چې څومره مردگان وفات دي الله دې ټول وبخي او موږ دې الله د آخرت خوشحالۍ راکړي. الله دې د آخرت اجرونه راکړي.